نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. سورة العنكبوت یوشتم پارا 52 نمبر آیت دی. د دې آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکوع کې د کافرانو شبهات بیان شو او بیا د هغې جوابات بیان شو. په دې رکوع کې الله رب العالمین نو دلائل او جوابات د کافرانو د شبهاتو ذکر کړي. الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل ذکر کړي چې د الله جل شانه د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم فریضات د رسالت ادا کړي نو د دې د پاره گواه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره الله جل شانه دی او بیا د الله جل شانه قانون دادی چې حق باقی پاتې کیږي او باطل ختميږي. نو که پیغمبر فرشتونه پیغمبر نوی نو دته بیا کامیابی نه ملاوي ده ځکه چې کوم کسان کافران دي نو دا خو په تاوان کې نه چرته هم دي ته کامیابی نه ملاوي. بیا کافران د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د عذاب مطالبه کوي لکه په کافرانو کې او بدبخت مشرک کافرو دا غنو نظر ابن حارث هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زه پیغمبر یم نو بس په منګ باندې د کانو بارانو کا کچرته په حق د کانو بارانو کا نور کافرانو په داسې قسم قسم مطالبات کول لکه پرون درس کې تیر شو چې د موسی علیہ السلام معجزه مونږ تخکارک صالح علیہ السلام پشان معجزه ښکارا کچرته پیغمبر یا کچرته پیغمبري نو په موږ باندې اسمان نه یو ټوټه راو غورځوا. الله پاک فرمایي چې دار چا د پاره د مرګ و نیټه مقرر ده کچردی د پاره د نیټه مقرر نه و نو چې څنګه دی مطالبه کوله فورا په دې باندې عذاب راتلو لیکن الله پاک د هر چا د پاره مقاب د مرګ مقرر کړي او بیا چې کله عذاب په دې کافرانو راځي نو دا به ناصاف راځي دی به خبر نی پزان به فیم نی الله پاک به دې په عذاب باندې هلاک کړي او عذاب چې په دې کافرانو باندې راځي نو دا به د برنم راځي د لاندې خپو طرف نه هم راځي او په دې ورځ باندې به د کافرانو لپاره ډېر زیات رسوایی او بیا الله جل شانه فرمایي په مکه مکرمه کې کم کمزوري مسلمانان اوسېدل هغه ته به کافرانو ډېر زیات تکلیفونه ورکول نو الله پاک هجرت طرف ترغیب ذکر کوي چې ځمکه فراخه ده که په دې مکه کې په تاسو باندې تکلیف دي نو خیر دې تاسو مدینې ته هجرت وکړئ دا ځای تاسو پرېږدئ ٹھیک در دنیا مال دولت بدر نہ پاتی شي لیکن عبادت دا اللہ جل شانہ و تاسو آسان طریقے سره کولی شي. او بیا الله پاک فرمایي چې په مقدس مکه باندې څومره زنده سر دي څومره سالرون کې دي په ټولو باندې به یو وخت کې مرګ راځي هر یو نفس سکون کې د مرګ دی. په دې یک کې الله جل شانہ وعده د مرګ د هر ذی روح سره ذکر کړي. د دې آیتنا د نن سبا دور معتزله پنځپیریان استدلال نسی وې د دین معلومه دا شوا
چې په قبرونو کې ټول خلق بغیر تکلیف او خوشاله نه پراته دي هیڅ قسم زندگی نه ملاويږي حالانکه دا د خلکو د قران کریم تحریف دي ځکه په دې کې الله پاک فرمایي چې په دنیا کې څومره خلق دي دا ټول بمړ کېږي دا خو د دنیا د مرګ خبره ده پاتې شو د قبر زندگی دا غي د پاره قران کریم نور 50 آیاتونه شته چې په قبر کې به انسان ته تکلیف یا راحت ملاويږي په نسبت اعمالو کنه کملوي په قبر کې جنت دي او کبد عملوي نو په قبر کې جهنم دي دا زموږ د مسلمانانو ایمان دی او چې دوی دا دلیل نسی چې په قبر کې سم نشتا دا د خلکو تحریف دي په دې آیت کې د قبر باره کې هیڅ قسم تذکرہ نشتا په دنیا کې د ژوندۍ د ختمېدو خبره شته او دنیا کې چې څومره سدي دا بټول ختميږي فاتح شو د قبر مسله د نور آیاتونو او د نبی عليه الصلاه والسلام د حدیثونو ثابت ده بیا الله جل شانه د مؤمنانو د پار نتیجه ذکر کړي چې ایمان نوړو او اعمال صالحه اختیار کړ دې ته موږ په جنت کې اوچت اعلی مقامات ورکو دې ته نیک اعمال مطابق اوچت مراتب ملاويږي په جنت کې او دا اعمال بچا کړی وي هغه خلق دي چې دې په دنیا کې صبر کړی وي او په خپل رب باندې توکل کړی او بیا الله جل شانه فرمایي چې په دنیا کې څومره سدي د دې ټولو ته زر رزق ورکوم بعضې داسې مخلوقات ستا چې هغې خپل ځان سره رزق هم نشو اوچتولی بیا هم الله پاک دې ته رزق ورکوي او بیا الله پاک د خپل توحید دلایل عقلیه ذکر کوي داسې دلایل ذکر کوي چې مشرکان د مکې هم د هغې قایل دي که دوی نه ته تپوس کې اسمانونه چا پیدا کړي دي ځمکې چا پیدا کړي دي نور چا مسخر کړي دي سپوږمۍ چا مسخر کړي ده اسمان نه اوبه څوک نازلوي ځمکه مړه څوک ژوندی کوي نو دا کافران به ټول تا ته په شریک ووایي چې یو الله نو چې دغه یو الله دا دومره ارسه کوي نو بیا عبادت د دنه علاوه ولې کوي معلومیږي دا چې تاسو په دې سيزونو کې د الله د وحدانیت قائل یې او د دین علاوه بیا شرک کوي حالانکه دا تاسو د پاره جهالت او بعقلی ده نو الله جل شانه فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا کافی دے اللہ پاک ما بین زمو استاسو کے گواہ یعلم ما فی السماوات والارض اللہ پاک پیگی پاس چی پاسمانو کی دی و پزمکا کی دی والذین آمنوا بالباطل او پاکسانو باندی چاگی یقین کی پا باطل باندی وکفروا باللہ کفر کی پا اللہ باندی اولئک هم الخاسرون دا کسان دوی تاوانیان دی ويستعجلونك بالعذاب يدي فجلته باندستان مطالبه کئی دا عذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب کچر نبی نیټه مقرر د دې کافرانو یادار چا د پارن خامخابر اغلو په دې کافرانو عذاب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون او خامخابر ازي په دې باندې عذاب ناصاب او دې ته پتن لګي یستعجلونک بالعذاب دی پجلتے باندې مطالبه کستان د عذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين او یقینا جهنم چاپیر کیدون کی په کافرانو باندې یوم باغورز باندې یغشاهم العذاب من فوقهم چې پټ بکی دي کافرانو لر عذاب د پاسه طرفنا ومن تحت رجلهم لاندې خپو طرف د دوینا ويقول الله بو فرمای دیتا ذوقوا تاسو سکی ما کنتم تعملون بدل تاسو د عملونو یا عبادی الذین آمنوا اے زما بندگانو چې تاسو ایمان نوړې دي اے زما غ بندگانو چې تاسو ایمان نوړې دي ان ارضی واسعه بیشک ازمکه زما فراخه ده فإياي فاعبدون پس خاص زما عبادتو کی ہجرتو کی کل نفس ذائقة الموت ہر یو نفس کن کی دا مرگ دی ثم الینا ترجون بیا بخاص منتا تاسو واپس کولی شئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وکسان چغی ایمان نوڑی عمل نیکڑی دنیکے لنبوئنهم من الجنت غرفا خام منگا ٹکانا ورکدی دا پا جنت کی اچت بالا خانے من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها چې جاری به ویلاند داغي د اونن نهرنا دی به همیشه دا جنتیان په دې جنتونو کې نعم اجر العاملین
ډیر خبر د عمل کوونکو الذين صبروا عمل کوونکو کسان چې دی صبر کوي وعلى ربهم يتوکلون او دی په خپل رب باندې توکل کوي وکأي من دابه لا تحمل رزقها او ډیر زیات د زنده سرونه دی نشو چې تول خپل رزق الله يرزقها وياكم الله پاک رزق ورکړي دي زناور تم او تاسو ته هم هو السميع العليم او الله پاک اوریدونکو او فیضات دي ولئن سألتم من خلق السماوات والارض او کچرته تاسو کې د دې کافرانو نه چې چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکه وسخر الشمس والقمر او تابع کړی دین ور اوس بګمه ليقولن الله خامخابدي وي چې یو الله فانا يؤفكون پس چرته دوی اړول شي الله يبسط الرزق لمن يشاء الله پاک پر هغه کوي رزق چاته چوغواړي من عبادي د خپل بندگانو نه ويقدر له تنگوي رزق چاته چوغواړي ان الله بكل شيء عليم بشك الله پاک پارسل باندې پیدي ولئن سألتم من نزل من السماء ماء کته تاسو کې د دوی نه چې چا پیدا چې څوک نازلې د اسمان نه وب فاحيا بالارض من بعد موتها فجن کی پدی بو باندې زمکه پس د مرګ د دې زمکه نه ليقولن الله خامخابو اذا کافرون چې الله پاک وللحمد لله تو فرمای پیغمبر علیہ السلام ټول حمدنا خاص د الله پاک د پاره دي بل اکثرهم لا يعقلون بلکې اکثر د دې کافرانو عقل نه لري پیږي په خبرنا واخر دعوانا الحمد لله